نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمارنا طول قدما درود الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د اودس متعلق بیان شروع کړو او تقریبا د نن جمعه صدی الله سم جمعه په دې باندې زموږ بیان دی د اودس کې ملاسونه ختم کړو کو تیر شوی جمعه المبارک په ورځ باندې ما د مسح متعلق تاسو ته بیان وکړو نو مسح د نیم سر مسح سلورم ایسا مسح سلورم ایسا د سر دا فرض ده دا سر چې سلور اسی شي چې ته دا یو لاس دا د سل په سلورم ایسا باندې راځي علما ذکر کوي دا لاس دا د سر سلورم ایسا کې راځي نو که خو د مسح د پاره یو شرط ضروري دی چې لاس لمدول لامده لاس ما تیر شوی جماعت المبارک ورځ باندې وی ک چری د چا لاس وچ وی او د په سر مسح کوي مسح نه کیږي لون بو لاس په وته لمدای او بیا د ټول سر مسح کول دا سنت دی د ټول سر مسح دا سنت دی بیا دی کی ما د وګونو مسح الاذنین او مسح رقبه د وګونو مسح کول او د سټ مسح کول ځان په دې خبره پوي کې چې ما باندې درې څلور ورځې وړاندې یو ملګری اعتراض وکړو اعتراض را باندې تاسو وکړو چې قاری صاحب مسح رقبه او مسح اذنین د وګونو مسح او د سټ مسح دا زما عقل نه مني دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ثبوت شتو که نشتا نو تاسو په دې دماغ خلاصوما اذنین په عربی کې وګونو ته وایي مسح الاذنین د وګونو مسح کول دا سنت دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او موږ په دې کې عقل نه استعمالو الله رب العزت په خپل کار باندې خپويږي موږ نه پويږو او الله رب العزت موږ ته د عمل جاری کړل چې دا فرض دی دا د پیغمبر سنت دی دې کې د مسلمانانو فواید څه شي دي بس دا یو سنت دی دا الله حکم دی او دا الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی نو مسح اذنین دا سنت دی او د وګونو مسح کول اختلاف پس کې د ځان په خبره پوي کوي اختلاف پدې کې دی چې د احناف او مذهب دا د زموږ امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وایي چې یو پیرا د سر د پارا او برغستې شوی دی نو بس دا په کافی دي ځکه دا دغه ته د پاتې شي نو دا د اذنینو د پارا لمدې پاتې دي نو بس نور بوته ضرورت نشتا امام شافعی رحمه الله وایي چې نه د وګورو د پاره به دوباره لاس لمدې امام اختلاف پدې ده کې رتش امام شافعی سے رحمه الله وایي چې دا سر د پارا
د مسح د پاره با خپل لاس لم دی او به په د وګونو د پاره خپل لاس لم دی او هغه په دې باندې احادیث هم راوړي ثبوت خو احناف وایي چې دغه احادیث په دې کې راویان دي چې هغه کمزوري دي نو د حدیث ضعیف دی او بس حسب د وګونو چې کوم دی دا سنت ده او په ول راغستې شوی دی یو پیرا دوباره وو ته ضرورت نشته دا د احناف مذهب او مسح رقبات د 60 مسحه د 60 مسحه کول دا مستحب ده دا سنت نه ده په دې خبره ځان پوي کوي د 60 مسحه دا سنت نه ده دا مستحب ده خو علماء په دې باندې ډیر زیات د صد علماء په دې باندې اختلاف دي بعض علماء دې باندې منع فرمایي خو بعض د احناف مذهب ته دي زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله دا هغه مذهب ته دی چې مسح رقبه د 60 مسح دا مستحب ده او دا په مستحباتو کې هغه وروړي په دې باندې ډېر ریسرچ چلی ولهذا اپ خپل ځای کې دا غټ لوی بیان نه بیاتي اصل مقصد را پاتې کیږي بیا نن با د خپل متعلق لاړ بس په خپل منځل پاتې او به په دې بازي خلک بازي وخت خپل ته موزن اچي پاغه باندې مسحه نو هغه به ان شاء الله که خیر ژوندۍ ونن بیان ختم نشو نو آینده جمعه به پاغه باندې ځکه خپل باندې لوی بیان دي مسائل دي پکې خو یو خبره زید کې یاد اوساتئ تاسو ته په شروع کې ما یو ځل لستمي وړاندې ویلو د اودس په فضایلو کې چې الله رب العزت په موږ او تاسو باندې خصوص اندامونه دا وینځل لازم کړل او سر مسح لازم شو نور اندام سره چې کم دی تعلق نشته خېټه وینځل شو پتولان وینځل شو دا نشته دا خاص اندامونه په موږ باندې الله رب العزت انځي په دې کې حکمت څه ده وینځل ته ورسره ځم کوتا دا الله رب العزت د یو انسان له ډېر لوی نعمتونه اجزا ورکړي دي دا مخ کې د دې مخ د نظام ته چې موږ وګورو د دې مخ د نظام ته په دې کې داخله ده په دې کې د سپېګمې دي په دې کې د سترګې دي په دې کې د انسان حسن ده رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک ته چې دا منف د انسان د پاره داسې دی نماز مثال ورکړي چې دا کم سړی مونږ نه د اسلام نشتا وای د مونږ مثال داسې دی چې دا ټول بدن د پاره سر دی سر دا کم سړی چې سر نه هغه لا پہچان دی نو مخ په خپل باندې د الله یو لوی نعمت ته او په دې کې به بل نعمتونه موجود دي نو موږ او تاسو وینځو دا مخ چې د الله دا لوی نعمت مونږ ته یاد شي چې دا کوم نعمت ته او د هغې نه پس بیا د لاسونه چې کوم دی د دې نعمتونو د دې انتها حد نشته د لاسونه د انسان دپاره چې دا مونږ ووینځو تا ته یاداش راشي چې د لاسونو ته دې وګوره ورې په دې کې ستا یو د دنیا او د یو لوی نظام دی الله رب العزت دې انسان لا لاسونه ورکړي دي د نور مخلوقاتو لاسونه نشته او بیم الله رب العزت دا نور مخلوقات زما استاد ډېر ښه پالي خو د انسان سره تعلق د لاسونو دی په پالله کې نو دا لوی نعمت لاسونه او بیا لوی نعمت د انسان دپاره سر دی سر د سر نعمت ته چې وګورې او نن راځمه چې یو لوی نعمت دی خپې لون ته چې ته وایې لون ته چې څه دې پکار دي دنیا کې دې څه پکار دي هغه وایي دا ټوله دنیا ستا شوه خو زما سترګې پکار دي زما خواهش سترګې دي لون ته چې ته ووایې اب وایي زما خواهش سترګې دي چې الله ماله سترګې راکړي ټول نعمتونه یو طرف ته کا
خو سترګې یو نعمت دی. ګوډ ته چې ته ووې په خپو باندې شل وي، هغه ته چې ته ووې چې څه دې پکار دي، هغه وایي دا ټول نعمتونه ستاسو شو د دنیا، ما له خپو ضرورت دی. خپل لوی نعمت دی د الله رب العزت دې بنده له چې ورکړی. نو چې کله موږ او تاسو خپې وینځو نو د هغې دپاره یو مخصوص دعا دی، انشاءالله بیا به دلته یو دغه جوړوم، بیا په هغې برته د هر د وضو کو کامل عمل طریقه په هغې به دا ټول سیسټم بیا لګوم انشاءالله. نو چې کله موږ خپې خیخ په وینځو، خیخ په الاولنۍ خو یو خبره ذهن کې یاده ساتئ، تاسو ته په شروع کې ما ووې هر اندام 3 بار وینځل. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت تھی، 3 بار وینځل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت تھی. خو خپو کې 3 بار وینځل نشتا. په دې پوینټ ځان پوهې کې خپې به پاکوئ، پاکوالی په خپو کې قید دی، شرط ها. خپې به ګنده نه پرېږدي، په خپو به چې ستا څومره ګندګي نښتې ده نو دا به پاکې، دا به پاکې وینځې. دا خپه چې کومه ده دا د دې ګټکو پورې وینځل، ګټکۍ په خپې کې داخلي دي، ګټکۍ دا غوډ د خپل تر ګټکو پورې د دې اطلاق کېږي. دغه ځای نه واله تر دې پورې بعضې خلک وایي دا غوډ نه خپه ده، پتونو ساقو خو کامله دا کامله خپه شوه. خو خپه چې کومه ده دا د ګټکو پورې ده، نو ګټکۍ په خپې کې شاملې دي. یو سړی دی هغه سهار غرمې خپې ماښام مازدیګر به یې وینځي، خپې پاکې دي او داس خو دې په خپې د دې غټې ګوتې نه واله دا کامل د نوکانو نه والو در دې ګټکو پورې به دا خپه دی لمدوي او به اصل کوي، خپه به وینځي. دا سنت شو. خو د خپې وینځلو دپاره اولنۍ خپه چې مونږ کله وینځو نو د دې نه مخکې یو بهترینه دعا ده چې مونږ او تاسې ووایو: اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. مفهوم د دې دعا دا دی: یا الله پروردگارا زما د خپې مضبوطی کې په دې لاره باندې علی الصراط، صراط لارې ته وایي، صراط الذین انعمت علیهم، صراط لارې ته وایي. او یا الله د دې نه زما خپې انزال ونه کې وانړې. یا الله مونږ چې دا کم څه کوو په دې باندې مونږ له استقامت را نصیب کړي. نو د ښې خپې دپاره به دا دعا وې. او بیا د ګسې خپې دپاره: اللهم اجعل ذنبي مغفورا ووسعي مشکورا وتجارتي لن تبور. یا الله پروردګاره زما چې څومره ګناهونه په دې خپو شوي دي، انسان چې کله ګناه لزینو په دې خپو باندې قدمونه یي، خپې پکې اولنۍ قدم چې دا انسان دی نو په دې خپو باندې دی د ګناه دپاره روان شي. نو هر انسان خطاکار دی. وخلق الانسان ضعیفا، الله وایي دا انسان ما کمزورې پیدا کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی بخاری کې، یو صحابي ورته وایي دا الله رسوله چې دا ټول خلک دیندار او پرهیزګار شي او مسلمانان شي، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله به دنیا ختمه کړي. او بیا وایي چې دا ټول خلک کافران شي او کفر شي او مرتدان شي، وای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل الله به دنیا ختمه کړي. یاد ساتئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بهترین انسان هغه دی چې د دې نه خطا وشي
او دې الله ته پټا پټ متوجي شي ګناه دی وشي الله ته متوجي شو د خپل ګناه او استغفار او توبه بس خو یو خبره یاد ساتئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین انسان ویلې او زما اوس دا په ذهن کې دا راشي چې بس ګناه وکوم او استغفار او توبه وباسم خو ګوره دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا احمق او ذلیل انسان ویلې دی دا په حدیث کې موجود دی دې ګناه کوي او تمنا علی الله او به د الله نه تمنا لري چې الله غفور الرحیم دی موږ ټول داسې وایو الله غفور الرحیم دی الله ظالم نه دی ته به د ګناه سوچ او فکر نه کې انسان کمزور دی کله انسان نه ګناه وشولا خطا دی وشوا او دې به الله ته متوجي شي او د الله نه استغفار او توبه وباسي دې ته بهترین انسان رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلې دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حدیث مبارک دی چې د انسان د دومره ګناه شوی دی چې دا خلای ډکه کړی دا اسمان او پمس کې چې څومره خلای دا او وای دی الله ته په صدق باندې توبه وباسي تائب من الذنب کما لا ذنب له الله رب العزت د ټول ګناهونه میټاوي و یو سړی سل کاله بت سجده ولګي سل کاله او دی الله ته توبه او استغفار او مسلمان شي د سل کاله ګناهونه غیر الله ته سجده لګول ټول معاف نو موږ او تاسو لنن الله مقرر کړل دا وخت ته نو په دې دوران کې کله موږ او تاسو خپې وینځو نو قدمونه رانه خطاګانې برانه شوي نو خطا به زموږ او تاسو الله معاف کوي خلې نعمت ده ان شاء الله تمام نشتا نو آینده جمعه به تاسو په دې خو باندې بیا خبره کوم او ان شاء الله موضوع به کې شاملوم او داس بیان به ان شاء الله که خیر زندگی وا آینده جمعه به ختمومه خو یو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې په هر اندام کې مووي چې 3 بار عسل وینځل خو په خپو کې 3 بار عسل نشتا خپې په پاکي وینځي پاک وین خپې پاکي وینځل دا سنت ده او د خپې د ګټکو پورې سب وینځل لم دول او به تیرول دا سنت دي او بیا د خپو د دماغ سره کم تعلق د دغه نعمت ان شاء الله آینده جمعه به تاسو باندې بیان وکم الله رب العزت موږ تاسو له د سید اعمال توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین